یو مسله بله د عزتمندو د عرفې د روژې باره کې دې کې اوس یو نوی صورت را مخکې شوی دی. د عرفې روژه عزتمندو د سعودي په لحاظ سره د هفتې په ورځ راځي. داسې ده که نه؟ اتوار په ورځ باندې هلته اختر دی او د سعودي او چې کوم ملکونه افغانستان یا نور بعض ملکونه چې کوم سعودي عرب پسې په روژه اختر کې روان دي، نو د هغوی د عرفې روژه د خالي په ورځ راځي او یو حدیث کې د هفتې ورځې د روژې نیولو نه منع راغلی ده. یو حدیث کې د هفتې ورځ د روژې نیولو نه منع راغلی ده. وجه څه ده؟ اصل کې پخوا به یهودیانو د هفتې په ورځ روژه نیوله، د هغوی د عبادت او یوم السبت د روژه به یې نیوله د هفتې په ورځ باندې. نبي علیه صلات وسلام ویلې که چېرته روژه د هفتې په ورځ باندې راشي، چېرته روژه د هفتې په ورځ باندې راشي نو تاسو روژه مه نیسئ، روژه تاسو مه نیسئ. وایي که د خوراک څه شی د سره نه نو د انګور یا د لرګي یو لرګی راوالی هغه وجوئ، خو روژه مه نیسئ. دومره سخت الفاظو سره یې ویلي د هفتې ورځې روژه مه نیسئ. نو دې وجې نه سعودي عرب کې چې کوم کسان حاجیانو باندې خو روژه نشته، خو د حاجیانو نه علاوه کوم کسان چې نیسي یا دلته چې کوم کسان سعودي عرب سره اختر کوي نو اوس هغوی حیران دي چې څه وکړو. نو د دې مختلف جوابونه علماء کرامو کړي دي. بعضې عالمان وایي چې دوه روژې دې ونیسي، نو یو دې د جمعې ونیسي بله دې د هفتې ونیسي. نو صرف د هفتې نه منع راغلې ده، نو زه خیر دی که چا دوه کړې نو دا صرف هفته نه شوه. دا څنګه چې نبي علیه صلات وسلام ویلي جمعې سره بله ورځ یو ځای کوئ یا د محرم روژې سره بله یو ځای کوئ. خو احادیثو کې په خپلو سره دام راغلی دي که چېرته د چا داسې روژې وي چې د شوال روژې وي که هفته پکې راله نو خیر دی، یا مثلا فرضي روژې دي چې هغې کې هم د خالي ورځ راځي که نه نو هغه هم خیر دی. که دوه روژې دي ونیولې دا هم جایز دي. یا مثلا محرم کې سړی روژه نیسي او هفتې ورځ پکې راځي هغه هم جایز دي. یا یو سړی د عادت روژې نیسي، یو سړی روژې نیسي مثلا په دویم تاریخ زه روژه نیسم بالفرض او کله ناکله دویم تاریخ د هفتې په ورځ راشي، هېڅ خبره نه ده، خیر دی، دا جایز دي. او زمونږ عالمان وایي چې کوم انسان اوس دا د عرفې روژه چې کومه د خالي په ورځ راځي چې کوم ملکونو والی نیسي نو خیر دی که صرف د هفتې مو نیوله ګنجایش لري، خو د یهودو د مشابهت د وجې نه به یې نه نیسي او مستقل به یې نه نیسي. دا دوه صورته پکې ناروا دي. نو دا حدیث د دغې باره کې دی چې صرف د هفتې روژې به ټول عمر نه نیسې، لکه څنګه به چې یهودیانو نیوله. که کله ناکله سړی ونیوله نو په دو او په یهودیانو کې فرق شته، هغوی مستقل د هفتې په ورځ نیسي، ته خو مستقل نه نیسي که نه. نو دې وجې نه که کله ناکله د هفتې په ورځ باندې عرفه راله هېڅ خبره نه ده، نیسې. یا دویم صورت دا دی چې کم کس د هفتې روژه نیسي او د یهودیانو د مشابهت د وجې نه نیسي چې د دوی په شان شمه، ځکه هم د خدای بندګانان دي څه چلو شو، او نبي اسلام د خدای بندګانان دي خو هغه د الله او د رسول ډېر مخالف تیر شوي دي. نو د دې وجې نه موږ تاسو ته وایو چې د هغوی په شان باندې مه کېږئ. نو که د یهودیانو د وجې نه نیسي نو بس بیا خو حرام دي چې ته ټول خلک به د آدم علیه السلام اولاد دی، موږ ټولو کې ورونه یو. نه، ورونه یي. یو سړی وایي چې تا ته وایي چې زه ستا ورور یم نو وایي زر ترې تپوس کوه چې قابل یې که حابل، ځکه هغه هم ورونه و خو قابل قتل کړی و او حابل مظلوم و، نو ورور خو مې خو کم ورور مې. نو دقرنګې دا یهودیان هم عزتمندو د آدم علیه السلام بچي دي خو نافرمانه بچي دي، پیغمبران یې قتل کړي دي. یقتلون النبیین یحرفون الکلم عن مواضعه، د الله کلامونه بدل کړي دي. نبی علیہ السلام ته تکلیف ورکړی د قتل کوشش یې کړی د نبی علیہ السلام، قرآن نه مني، آخري پیغمبر نه مني. دا ټولې قصې دي که نه. وایي جنتیان صرف موږ یو، وایي داسې سرکوزي دي دا مسلمانان، دا به چېرته پکې لاړ شي. ولې؟ وایي جنت پاک ځای دی، موږ به ځو صرف. لن يدخل الجنة الا من كان هودا، وایي یو کس په معنی پکې داخل نشي. نو دومره سختي زموږ باره کې. نو دې وجې نه ظاهري طریقو کې به هغوی سره څه ساتې فرق چې هغوی سره شانوالی را نشي. خو بهرحال که چا هفتې ورځې ونیوله او دغه نه تعظیم یې پکې د یهودیانو نه وي، مشابهت یې نه وي، یا صرف د خالي نه نیسي نو ګنجایش پکې شته، دا پکې نه وي. بله مسله د عزتمندو د عرفې د روژې، یو خو دغه د هفتې ورځې روژه شوه،
اکثر کسان تپوس کیږي عرفه چا سره وکړو نو موږ یو اسانه خبره چې چا سره دی خوښه یې هغه سره وکړه سپوز جنګونه یو بل سره کوو ستا چې چا سره خوښه یې هغې سره وکړه زموږ چې چا سره خوښ یې هغې سره وکړو دې کې جنګ څه دی ته یو ورځ روژه ونیسه زه به بله ورځ ونیسم نو د الله دپاره به 2 ورځې په روژو کې راشي الله به وایي فلانۍ ورځ هم روژه وه فلاني نیولې وه فلاني ورځ روژه وه فلاني نیولې وه یو عمل به 2 ورځې وشي دې کې څه خبره خو نه ده خو عزتمندو دواړو طرف ته دغه شته که امت ټول را جمع کېږي او ټول سعودي والا سره اختر کوي یا سعودي والا سره روژه کوي یا سعودي والا سره عرفه کوي هېڅ خبره نه ده یو کېږي بعض وایي عرفه ته عرفه د دې وجې چې هلته عرفه کېږي عرفې ته عرفې د دې وجې نه م وایي چې هلته عرفات دی خو عرفې ته د دې وجې نه هم عرفه وایي چې نور وجوهاتو په بنایي بعض روایاتو کې راغلي چې نبی علیه السلام به د 9 تاریخ روژه نیولې ده هغې کې د عرفې ټکی نه دی راغلی نو روایات هر طرف ته شته څه خبره نشته دی او دویم سړی سوچ وکړي که نه په ټوله دنیا کې په یو ټیم باندې عرفه کېدی هم نشي ځکه اسلام خو صرف د سعودي عرب او د پاکستان دپاره نه دی که نه د امریکې دپاره هم دی روس دپاره هم دی فرانس دپاره هم دی نو په ټوله دنیا کې په یو ټیم کې ورځي نو چې کوم ټیم کې عرفه کې کسانی لاړ شي نو بعضې ملکونو کې خلک په کټونو کې پراته وي عرفه ځکه په کټونو کې پراته وي هغوی ته د عرفې پته هم نه وي داسې ملکونه شته که نه عزتمندو چې بعض ځایونو کې ورځي او بعض ځایونو کې نو ته عرفه خو دې ته ویل کېږي د عرفې ورځ ده نو د عرفې په ورځ به روژه نیسي نو کوم ملکونو کې چې شپه ده هغه به څنګه روژه نیسي ابه خامخا چې سهار له راپاسېږي نیسي نو چې سهار له راپاسېږي هلته به عرفه تېره شوي اوس به څه کوي هغوی به څنګه عرفه یا به یو ورځ مخکې نیسي لا به عرفه هلته شروع شوي نه وي که مخکې سپوږمۍ ولیدله او یا چې دوی راپاسېږي نو په سعودي عرب کې به عرفه سي ختمی نو د دې وجې نه د ټولې دنیا دپاره دین دی عزتمندو بل دا دی هلته خپل احکامات مونځ او اودس که ته عرفه کې د سعودي عرب په شان باندې بیا پکار دی چې په همغه ټایم پېشمنۍ مو کې نه کېږي د هغې په ټایمونو باندې مونځونه موږ نه شو کولی د هغې په ټایم باندې موږ تهجد نه شو کولی ځکه زموږ خپل ټایمونه دي نو یو بل سره جنګ نه دي کول پکار مطلب دا دی که څوک د خپل ملک په اعتبار سره کوي بل ګوره د صحابه کرامو په زمانه کې هم داسې ځایونه وو چې هلته عزتمندو خبر به نه رسېدو چې عرفه کله ده اوس هم داسې ځایونه شته که نه چې هلته نیټ کار نه کوي او هلته ټلویزیون او دا څیزونه هغوی به د ځان څنګه خبرې چې په سعودي عرب کې عرفه شته که نشته د عرفې ورځ به هغوی څنګه معلوموي خو هغوی به د ذوالحجې میاشت ګوري که نه چې په کومه شپه یې میاشت ولیدله د هغې په 9 تاریخ باندې به هغوی څه وکړي عرفه وکړي پته م ورته نشته چې سعودي عرب کې عرفه شته که نشته نو موږ به د هغوی عرفې ته هم صحیح وایو که نه ځکه 9 تاریخ دی که نه دغرنګې د نبي اسلام زمانه کې هم په دې صحابه کرامو زمانه کې هم دي کې اختلافات راغلي روژه یو ځای چې موږ هلته په دومره تاریخ نیولې ده بل صحابي ورته په دومره تاریخ ویلې صحیح ده بس نبي اسلام ویلې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته بس چې هم لیدلی نیسئ او چې نه هم لیدلی مه نیسئ په خبره باندې پوه شئ که نه بعضې کسان دلته په دوربین کې هم نه ښکاري او دوی ته ښکاره شي